تکیانو بل صفت الله پاک ذکر کوي و اذا حاطبهم الجاهلون هر کله چې تاسو ته هغه خطابت کی جاهلان خلق نو قالوا سلاما تو خلق دې بس سلام بس جاهل سړي سره باس کول دا د اخکاس کا مقلتو او قران مجید دا خبره واضح ذکر کړله ځکه چې بعض خلق هغه په دین پوي هغه بعض خلق ته مو سره خپل ملوشي هغه چې زه ته د قران آیات وایم دی په خندو باندې و څه خفه شم یار چې ما ته قران آیات ویلو حدیث مې درته پیش کړلو تی بیا ویلې چې کوم د خندو کوي هغه مقصد په خندو کې وغلی غن نه فرمانی وشي نو الله فرمایي چې کله ته جاهل سړی مخامخ شي نو دې سره په خا خلکو باندې په خزر وایا باندې ویول په کور دی بس دلایل کم بیش کول په کور چې هغه په دلیل باندې کوي دي نه او ته ورته د قران آیات وي د حدیث وي هغه به تین کورو کې نه پټ کې کافر کی نو جاهل سړی سره باندې نه دی په کور کته په حق یې بس جاهل سړی ته بس ته ټیک کې بزا غیر لگاو نو جاهل سړی سره خبرې کول دا نه دي مناسب ځکه چې الله فرمایي واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام بس سلام ورته السلام علیکم بس ته دې پوښتنه کې ځکه چې جاهل سړی هغه داسې کم کلی چې هغه په دا نه پوهېږي چې زه خبره کوم پټې کوم بس صرف دا کوشش کوي دې محنت وي چې زه غالب شم چې دا سړی زه پړ کړم بس نو کوشش کول په کور دي او بالخصوص دا خبره په موږ کې هم ډېره ده هر سړي سره بس خبره سړی نه ګورم بس هر سړي سره زه کوشش مې دا چې خلک پوه شي قسم دی زه کوشش دا مې وي چې دا سړی نه پوهېږي چې لږ پوه شي لږ عقل پکې وشي لږ اسلام پکې وشي هغه بس غریب دومره کمه کلي چې هغه په ډېر ته په 12 نه پوهېږي نو بس بیا مې خفه کړي نو جاهلانو سره کنه بحث مباحثه نه دي کول په خوا خبره پوهېږي نو به دا نه جاهل سړي سره بس صرف خاص سلام دا و سره کا خیر جوړي بس چې کله بعض سره بس باس په جنجوا اول برام چې کوم د مو سره یو کس بحث کولو نو بحث کې مې دلایل ذکر کړل به خاندو کوله ها دا چې بیا غاډي وړي وي نه سړي څخه خفه شو مو چې مې وې چې دا کار د ټپوس باشه په دلایل پوي نو په ځای زه څخه خفه شم ام استغفار کوم چې کم کړی چې دا کدو بچی سره زه بحث کوم دا نه خاله زغل شم خني الله فرمای د متقین او عباد الرحمن او صف دا دی چې اولنۍ به عاجزي کوي او دویم چې کله جاهل سره ترشي سره خبرې نه بس جاهل سړي سره سلام دا وکول په خیر او راغله بس نور ته دونه ځنه نه په کور چې ته پوهېږي زنه پوهېږي مواقع زادي او قران دلایل او حدیث دلایل بس په خو سلوک باندې پوهول په کور دي کنه پوهېږي او د سره پوي مګي د خلک ته بو خدي ذلیل اخر الله دې موږ ته چې کم دی د جاهل د بحث نه وسته آیا سړی ورته ویلی و چې داسې سړی نه به ما وژنېږي چې هغه قتل نه کړي ځکه چې هغه پوهېږي نه نو الله دې موږ دماسې خلکو سره به پوهوي چې هغه خبرې وله نه زده همداسې خلک مو لکه سم دی چې وروسته خبرو په طریقه په اندوز نه پوهېږي بس الله دې ما ته مو ښېږي او تاسو ته یې مو ښېږي بس خبرو په طریقه باندې غریبان نه پوهېږي بس ډېر ته ولي بس افسوس قسم دی چې همه زړه خفه کېږي چې بعضې خلک ووینم زه ویم چې بس دغه نه دی بچو الله دې مفهومېږي چې سار ته وایي بجلیګر مولانا صاحب خبره چې واس مې وای چې هر سړی مې قتلولو او د سرونو پلا مې جوړول ته ډېر کمکل خلک الله دې موږ ته سکول نیکو صالح کړي الله دې موږ ته نیکو صالح کړي الله رب العالمین دې د جاهل لباس